السلام علیکم جی زه ستاسو ډېر دغه کوم شکریا ادا کوم چې تاسو دې استرالی او تاسو د دې حالات ولیدو دلته زمونږ د مټ ټیمې والا هم راغلي دي او هغو د ټاسپینونه ولګول زمونږ عوام ته موږ د سیل والا خلکو ته موږ دا درخواست دی چې موږ ورته داسې یو چې تاسو د کچرې په تیلو کې په خپل ځای ږدئ او موږ به دا بیا د ځینې غونډو او وړو به یې کوم چې د کچرو ځین هغې کې به اچو هغې باوجود هم هغه کچرې اخوا دیخوا لونې رالونې نو ځکه که په دې کې زموږ درېیمه حصه خلک صفایي والا راشي او په دې مهم کې زموږ سره شریک شي خو هم به دا کنټرول ته رانولي ځکه چې زموږ د عوام دا حالات دي نو زه دیو ته درخواست بیا هم کوم چې تاسو څومره کم ځای کې سیل والا کسان تاسو ته مهرباني وکړئ کم مزدور خلک چې لګیا دی کم په ټیمۍ کې کم دی کم لوکل ټیمۍ والا دي چې هغوی سره تاسو دا ډسکاونټ وکړئ چې خپل کچرې چې د په شاپر کې په دې کې غونډوئ چې بیا موږ د هغه ځای نه رااخلو او هغه ډاسپینونو ته وړو او بیا د هغې نه بل ځای ته منتقل کوو نو لکه مهرباني تاسو دا ده موږ دا ځای تللي ډېر کسان داسې دي چې هغه په دې چمانه باندې اور بلئ موږ ورته وینا وکړه نو هغه موږ ته وویل چې لکه چلو تاسو خپل مشران راولئ تاسو مشران څوک دي نو موږ به کم مشر راغواړو په ټلیفون به راغواړو په بل څه به راغواړو دا خو په ایمان د غره سره سر جنګول دي قوم دی د قوم سره سینه کېږي نو موږ وایو چې تاسو داسې مهرباني کې زموږ اواز در کم ځای پورې رسي نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې لکه په کم ځای کې سیل والا خلک دي او دا درخواست دی چې تاسو د دې قوم سره د کم کسان چې دي دا کم مزدور خلک چې دی چې دا صفایي کوي نیم ایمان دی موږ تاسو ته بوټونه موږ دلته لګولي وو په هغې کې موږ لیکلي چې لکه صفایي نه ایمان دی د صفایي خیال کوئ هغې باوجود هغه راوغېست هغه د ځان سره د لوړو په ځای استعمال کړه په هغه هغه چې وي هغه بوټونه هغه یې غوځار کړه موږ باوجود وم نه لیده که موږ چېرته لیدل به نو موږ به په دې باندې خپله انکوایري کړې وه خو هغه موږ ونې لیده هغه بوټونه که دې هم څونه بوټونه موږ چاپ کړو راوړو په ونو هم ولګو په ګټو هم ولګو خو چې زموږ د هوام او دا حالات وي نو مشکل چې زموږ حالات لکه د سواد د صفایي ماحول سیټ شي نو دا ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو راغلی دې ته او دا تاسو تکلیف وکړو نو دا ډېره مهرباني